جهنم عام ځای نه دی. جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام مبارک له راغی. دا د جبرائیل علیه السلام طبیعت ډېر ناساز و، داسې خفګان انداز کې راغی. نبی علیه السلام مبارک ته تپوس کوي جبرائیل مخکې چې د څه کیفیت و ماله به راتلی هغه شان نه وینم ولې؟ هغه ورته وایي د الله رسول رب راته جهنم وښوه. وایي جهنم ته رب امر وکړه چې ګرم شه. 1000 کال مسلسل 1000 کاله مسلسل جهنم اور وچلېده د ګرموالي د وجې نه. وایي اور یې تک سور شو. رب ورته بیا امر وکړه وچلېږه د ګرموالي د وجې نه. 1000 کاله جهنم بیا وچلېده د ډېر سوروالي نه رنګ یې زیړ شو. بیا ورته رب وایي وچلېږه. رب 1000 کاله جهنم وچلو د ډېر سوروالي زیړوالي نه د جهنم رنګ د هغې د رنګ د اور رنګ چې کوم دی نو هغه تور شوی دی د ډېر تف د وجې نه. نبی علیه السلام مبارک چې دا اوره د خفه شي وای محبوبه که د جهنم د نرۍ غوندې سورې دا دنیا ته کلو شي ټول دنیا والا خلک به پړ مخې پراته وي دا به موندای. وای د جهنم کې چې کومې کړۍ دي کوم زنځیران دي د هغه زنځیر یوه کړۍ په دنیا باندې راپرېوته. وایي جهنم الله دومره ګرم کړی دی چې دا ټوله دنیا به خدای نیست و نابود کړي. دومره ګرم کړی دی الله دې موږ له امان راکړي. مخکې ما ویلو د جهنم تب په انسان باندې 500 کاله مخکې فاصله کې لګېږي. الله دې موږ وساتي. ځکه علماء کرام فرمایي چې په جهنم کې 80 وادیانې دي. 80 وادیانې یعنې په یو وادي کې بیا چې 80,000 وادیانې دي. په یو وادي کې بیا 80,000 ګوټونه دي. بیا په یو ګوټ کې 80,000 کمرې دي. بیا په هره کمره کې 80,000 کندې دي. بیا په هره کنده کې چې کوم دی نو 80,000 ماران پراته دي. بیا د هر مار په خوله کې 80,000 لړمانان دي. الله دې موږ وساتي. حدیث شریف دا دې دپاره نه کوم. نبی علیه السلام مبارک جبریل علیه السلام ورته لګیا دی دا دغه ورته کوم. نبی علیه السلام ورته بس کې جبریله بس کلي سینه مې ګورې د سینې نه مې زړه بار راوځي. هغه آقا نامدار محمد مصطفی دی خفه دي جړل. دواړه جبریل او نبی علیه السلام مبارک ناست دی یو بل ته ګوري جاړي جي. رب ورته اعلان وکړه جاړه ما ځکه جبریل علیه السلام هم جړل فرښته ده. نبی علیه السلام ورته جبریله ته ولې جاړې؟ جبریله ته ولې جاړې؟ ته خو د رب مقدسه فرښته یې تا ته هېڅ دغه نشته. جبریل علیه السلام جواب کې څه وایي؟ رب جاړم به ولې نه زما رنګې شیطان هم دا چې کوم دی نو د فرښتو استاد و هلکه دا جنو د فرښتو استاد و د رب نافرماني وکړه. کوم عمل یې کړی د ریا دپاره عمل وکړه. رب لعین که تر قیامته پورې به لعین چلېږي. وایي د رب د دغه نه یېرېږم چې ته ما سره دا معامله ونه شي. رب ورته اواز وکړه جبریل او محمد یېرېږئ ما ستاسو د قیامته پورې هدایت دغه کړی دی فیصله کړې ده. هغې دومره یېرېدلې چې فرښته ده د جبریل السلام مبارک په دغه کې راځي چې دا د رب سره خوا کې بالکل د دې ټکانه د رب سره خوا کې ده. هغه دومره د جهنم د اور نه یېرېده. نو خبره مې د اخلاص او د ریا کوله چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي من صلی یرائي فقد اشرک. انسان هلکه لمونځ کوي څومره لوی عبادت دی چې په معراج باندې آقا نامدار محمد مصطفی له رب ورکړی دی. خو دغه لمونځ چې هلکه دا د نبی علیه السلام د سترګو یخوالی دی. نبی علیه السلام وایي من صلی یرائي فقد اشرک. لمونځ ته ولاړې د رب سره کلام کې خو دا دې وه چې خلک وګڼي چې بهی دا لګیا دی چې دا کس ډېر لمونځګزار دی. فقط اشرک دا د شرک وکړه ایمان ته سلب شي. ریا دومره بد فعل دی. موږ وایو شرک دوه قسمه دی. علما کرام دا طالبانو ته پړاوي وایي شرک دوه قسمه دی. یو شرک اکبر دی یو شرک اصغر دی چې شرک جلی او شرک خفیم ورته وایي. شرک اکبر دی ته وایي چې ته رب سره دویم شریک ومنې. او هلکه شرک اصغر وړوکی شرک دی ته ویل کېږي چې ته په عبادت کې ریا وکړې. دې دپاره عبادت کوم به وایي چې ما ته څوک ښه سړی وایي ما ته څوک حاجي صاحب وایي ما ته څوک لمونځګزار وایي ما ته څوک سخي وایي ما ته هلکه څوک چې کوم دی نو لوی سړی وایي. دې دپاره اخلاص نشته جی کنه. مونږ کې چې کوم دی نو د رب دپاره اخلاص او للهیت نشته. للهیت والا ماده مخکې و صحابو کې چې هغه الله دفن کړي دي مانه بس نومونه به د قیامت د ورځې پورې چلیږي.